سلورو سیزونو ته کتل هم عبادت دی. یعنی سلور سیزونه دغسې دي که هغې ته موږ او تاسو صرف دغسې ګورو په دې خپلو سترګو باندې، نو زموږ او ستاسو په عملنامه کې به نیکۍ لیکلی کېږي او دغه وخت به زموږ او ستاسو په عبادت کې شمارېږي. نه پکې ستړیوالی شته، نه پکې ستوماني شته، نه پکې روژه نیول شته، نه پکې ذکر کول شته، بس صرف جسټ کتل دي ورته، صرف او صرف لیدل دي ورته. دغه څلور سیزونه کم دي؟ په هغې کې اولنی دی بیت الله شریف، د الله کور ته کتل، صرف په دغسې په دې خپلو سترګو ورته کتل، الله دې زموږ او ستاسو ټولو نصیب کړي، صرف ورته کتل هم عبادت دی. دویم نمبر قرآن مجید، د الله کلام ته که ته تلاوت کوې او که نه کوې، خو دغسې د مخې ته ایښی دی او په مینه او د رحمت په نظرونو سره ورته ګورې، نو دا هم په عبادت کې شمارېږي. او دریم نمبر د یو حق پرست عالم مخ ته کتل، یو دیني عالم دی، اسلامک سکالر دی، حق پرسته دی، په صحیح عقیده باندې جوړ دی، د هغه مخ ته کتل هم عبادت دی. او څلورم نمبر چې دا موږ او تاسو سره په خپل کور کې الحمدلله اویلیبل دی، والدین، مور او پلار، د هغې مخ ته په مینه باندې کتل، د رحمت په نظرونو باندې کتل، دغه وخت هم الله جل شانه زموږ او ستاسو په عبادت کې شماري. څلور څیزونه دي. که الله چاته موقع ورکړي بیت الله شریف ته دې ګوري، که الله چاته موقع ورکړي ده بلکې هر چا سره الحمدلله په کور کې هر ځای کې قرآن دی، قرآن ته ګورئ، علماو ته ګورئ، خپلو والدینو ته ګورئ. د والدینو په باره کې درته یو بل حدیث ووایم، وایي کوم انسان چې خپلو والدینو ته د رحمت په نظر سحر یا ماښام هر وخت ګوري او د مینې په نظر باندې خپل مور او پلار ته ګوري، د رحمت په نظر باندې ورته ګوري د خپلو والدینو ته، وایي الله جل شانه به د دغې مینې او د رحمت په نظر چې د خپلو والدینو ته پې صرف وکتل، وی الله جل شانه به د یو قبول شوي حج او عمرې ثواب د په عملنامه کې ولیکي. صرف او صرف خپلو والدینو ته په مینه او د رحمت په نظر سره کتل. سبحان الله، ګورئ څومره یو عظیم نعمت زموږ او تاسو سره په کورونو کې موجود دی، خو موږ او تاسو سره یې قدر نشته. خپل والدینو ته د مینې او د رحمت په نظر ګورئ، الله جل شانه به تاسو ته د قبول شوي حج او عمرې ثواب لیکي. سبا حج او عمره څومره مشکله ده، لکونه روپۍ به لګي، څومره تکلیف به وباسي، د یو وطن نه بل وطن ته مشکلاتو سره به مخامخ کېږي، مالي لحاظ سره انسان څومره چې د سختۍ کې او تکلیف کې راځي، دغه ثواب او بیا ها که هلته لاړ شي ته حج او عمره وکړي، نو د هغې هېڅ پته نه لګي چې هغه قبوله شو که نه شو. سب بعضې ارکان داسې، بعضې غلطیانې به ته داسې وکړي چې ته به له ځان نه هم نه خبر، ستا عمره او حج او دغه دومره تاوانونه به دې په یو سکنډ کې ضایع شي. الله دې داسې ونه کړي. خو بیا هم دلته زموږ او ستاسو سره موقع ده چې الله جل شانه د قبول شوي حج او عمرې ثواب موږ او تاسو په دې خپل کور کې را نصیب کړي. د خپل والدینو خیال وساتئ، د خپل والدینو قدر عزت وکړئ، ادب احترام یې وکړئ او د رحمت په نظر سره ورته ګورئ. یو وخت داسې وباسئ سهار یا ماسخوتن، هسې داسې ورځئ ورته ګورئ، د رحمت په نظرونو سره ورته ګورئ، د مینې په نظرونو سره ورته ګورئ. خو د دې کتلو سره سره د خپل والدینو به په حقیقي زندګۍ کې ریل لایف کې به ادب او احترام هم کوې. دا نه چې ستا د خپل والدینو سره سلوک رویه غلطه وي، نیګیټیو وي، او بیا کله ناکله ورځې او داسې ورته ګورې، ته وایې چې ما ته به قبول شوي حج او عمرې ثواب میلاو شي، نو داسې نشي کېدی. ته به عملي کار د خپل والدینو احترام ادب به دا په خپل ځان کې راولي، بیا که ته په نظر د مینې ورته ګورې، نو الله جل شانه به دغه سعادت او دغه هر څه تا ته در نصیب کوي. الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. موږ او تاسو په نیکیانو پسې ګرځو، د قیامت په ورځ به یوې نیکۍ پسې انسان ګرځېږي، خپل مور او پلار، خپل وروڼه، دوستان، بچي، ښځه، هېڅوک به ورته یوه نیکي نه ورکوي، او د یوې نیکۍ د وجې نه به ته د جنت نه رایساري، او د دغې یوې نیکۍ د کمېدو د وجې نه به ته فیصله د جهنم کېږي، د جنت نه به رایسار کړی شي. یوې نیکۍ قدر به هلته موږ ته معلوم شي. نو دغه څومره نیکۍ دي، دغه څومره موقع دي زموږ او تاسو سره چې دا موږ مس نه کړو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دغه ویډیو پیغام در سره ضرور شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.